الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. مخیاتونو کی تذکرہ وا د احد د غزا د بعض حالاتو چې आवाज پکې وشو چې محمد صلی الله علیه وسلم قتل کړی شو. دا حال په ټولو ملګرو باندې ډېر سخت د پریشانیو بیا ملګری یوځای شو او بیا چې حمله وکړه کافران وتښتېدل او وی کال له وګورو کال له په بدر کې بیا ګورو نو بیا بل کال له په دې ورځو کې د بدر لدی بیا تلیو لیکن پای کې اغي نو راغلی جنگ نو شوه. رستو د آیت تذکرم راضی په دې کې مومنانو ته مسلمانانو ته صحابه کرامو ته تعلیم ورکولو د دې چې د چا په مرګ باندې دومره حالاتو ته رسیدل ندی پکار چې خپل کار سړی نه پاتې شي. زموږه د خلکو ته هم دا سبق دی، درس دی. مری هر یو بمری ټول بمری یو به هم نه پاتې کیږي. نو چې کله داسې خبره ده نو دې ته ځان تیارول غواړي ذهني طور باندې. مشر به مړ کیږي، کشر به مړ کیږي، هر یو سړی روان دی په خپل خپل نمبر باندې. نو کم چې ژوندي پاتې کیږي دی به څه کوي؟ زموږ پښتو کې خلک وایي لیکن څوک ورته سوچ نه کوي. وایي مړی چې دی هغه مري او ژوندي خپل روزګار کوي. که دغسې په غم کې کینې، په غم کې اخته شي، نو د هر څه نه به وځې. دنیا ته راتلل دا لږ وخت دپاره وو، دغه خپل وخت به تیری، خپل نمبر به سر کې او بیا به ځې. نو کوم چې پاتې کېږي ژوندي دي نو هغه به د دې مړي خدمت کوي. د مړي تجهیز و تکفین دی، تدفین دغه خدمت ته ول غسل له بیا کفن وتا اچولی بیا دفن کولی تجهیز و تکفین دا ټول پدې کې شامل دي. دا نه چې سړی ځان باندې حل راولي او د دې هر څه نوځي. جڑا پر یادم پکاري لیکن الله تا جڑا د هر یو سړی پسې سړی خپکیږي، لیکن چې څومره تعلق نزدې تعلق زیاتی نو امر پسې خفګان زیاتی. رشتہ داری، مور پلاری، بچی رونی داغي په مرګ باندې سړي ته بیا زیات غم او درد رسی. ولې داغي مینا محبت زیاتی، داغي ناس ته پاسته یو بل سره زیاتی. نو هغه په جدایخ باندې خامخا سړی زړه ته غم رسی، تکلیف رسی، سترګو نه اوښ کیږي. شریعت چې کم خودلی دغه بکې دین زیات بنکه. زړه به خپي، مخ باندې به داغي اثري، سترګو نه بوخ کې بهيږي، لیکن په خله باندې داسې الفاظ بنر راولي چې هغه نامناسبي. دانګه لاسم نه داسې کار بناخلي چې هغه نامناسبي.
ځکه هو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من ضرب الخدود سوچې خپل مخ وهي وشق الجيوب او خپل ګریوانونه شلی ودعا بدعوى الجاهلیه او د جاهلیت اوازونه کوي نو لیس منا دا زما امتی نه دی د سره. نو دغه کم چې نن سبا زمونږ دا ویرګر خلق کوي هغه زنانه چې هغه ویرګری دي ویرونه کوي او دا اوازونه کوي هغه دې په خپل ځان باندې ویریږي دغه چغې کوکارې دا نه دي پکار غم دی زړه به خپي مخ باندې به د هغې اثر یې سترګو نه به اوښکې ځي لیکن خپل اعمال خپل کارونه به نه پرېږدي. هلکه جومات ته نه وي راغلی ولې وي غمو غمونو مونځ پکې معاف نه دی ته د غم نه د غم نه مانځه نه وویستې کله خادي ده نو د هغې هم د غم د خادۍ هم د دې د مانځه نه ویستلی داسې نه ده. خپل منځ اودس به کې خپل عبادتونه به کې دا ټول کارونه به کولی کېږي. غم دی غم به مو سړی خپل کوي په هغې طریقې باندې چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم کړلی هغه ښودلی. د آیاتونو کې تذکره د دې کې که تاسو د کافرانو خبرې ومنلې نو ګره مرتد به وکړي دا د ویر ویناګانې وغیره دا د مسلمانانو کار نه دی. تاسو د دین نه اړئ دین نه چتوان وړئ. ګورئ کم چې کافر خلق دي کله چې تاسو په دین باندې کلک ولاړ یئ د هغې په زړونو کې به زه روب واچوم بیا د جنگ بعضې حالات بیا ذکر کوي. الله ستاسو سره خپله وعده رښتونې کړله اذ تحسونهم باذنه کله چې تاسو د هغې بیخکندي کوله د الله په حکم څومره یو کوله تر دې پورې حتی اذا فشلتم تر دې پورې تاسو کمزوري شوئ وتنازعتم اختلاف یو کو په کار کې وعصیتم نافرماني وکړه تاسو د هغه څه چې تاسو کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه ویلی شي وروستو د هغه نه چې تاسو خوښو هغه څه چې تاسو ولیدل تاسو ولیدل هغه څه چې تاسو خوښول د هغې نه وروستو نو بیا تنبیه ورکوي په دې باندې اول د معافۍ خبره کوي وروستو ورپسې وایي داسې کار نه دی کول پکار هغې معافۍ الله تاسو ته کړلی تاسو معاف کړی یې الله لیکن خبره دا ده چې آینده دپاره بیا داسې ونه شي. یو ځای نه وایي ګڼو ځایونو کې وایي لقد عفا عنکم کله وایي لقد عفا الله عنهم کله پیغمبر ته وایي ته ورته معافۍ کوه فاعفو عنهم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي ته ورته معافي کوه ولې صحابه کرام او غټه درجې والا خلق دي وروستو دغه کې وایي لقد عفا الله عنهم او وروستو بیا راځي فاعفو عنهم ته ورته معافۍ کوه. نو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله وایي معافۍ ورته کوه چې پیغمبر ورته معافۍ کړلی الله ورته معافۍ کړلی نو بیا ستا څه کار دی زما او ستا څه کار دی چې ما او تا په صحابو پسې بیا خبرې کوو. ما او تعالی خپله ژبه د صحابو په باره کې په ډېر احتیاط سره چلول پکار دي داسې نه چې موږ څه خبرې داسې وکړو په هغې باندې زموږ اعمال خراب شي زموږ اعمالو ته د هغې نه نقصان ورسي. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم اے مومنانو که تاسو خبر او منئ دا کسانو که تاسو تابعداري وکړه دا کسانو چې کفر یې کړلی یردوکم علی اعقابکم نو تاسو به واپس کی په خپلو پوندو باندې فتنقلبوا خاسرین نو شئ به تاسو تاوانیان
تاسو به واپس کې مرتد به یو کې په خپو باندې به واړی په پوند به واړی چورلک به باندې وي بیا به رسو پریشان یې رسو به خپه یې فتنقلبوا خاسرین د کافرو خبرې مه منئ د کافرو غني خبرې دي کله به هغه ایمان ته نقصان رسي نو کله به اعمالو ته نقصان رسي په دواړو کې د هغې خبره مه منئ بل الله مولاکم بلکې الله ستاسو مولا دی او نو چې الله ستاسو مولا دی نو د بل خبره ولې منئ الله ستاسو مولا دی او تاسو د هغه غلامان یئ بل الله مولاکم بلکې الله ستاسو مددگار دی الله ستاسو مدد کوي هغه ستاسو مدد نشي کولی وهو خیر الناصرین الله دې ډېر غوره د امداد کوونکو نه سنلقي فی قلوب الذین کفروا الرعب خامخا اچوم په زړونو دا کسانو کې چې کفر کړلی رعب لره چا چې کفر کړلی نو د هغې په زړونو کې به الله وایي زه رعب واچوم ولې بما اشرکو په سبب د دې چې دوی شرک کړلی د الله سره ما لم ینزل به سلطانه هغه چې نه دی نازل کړی الله په هغې باندې څه دلیل ومأواهم النار او ټکانه د دې جهنم دی وبئس مثوى الظالمین او ډېر بد ځای دی بده ټکانه ده پاره د ظالمانو ولقد صدقكم الله وعده يستحسونهم باذنه یقینا رښتینی کړل الله ستاسو سره خپل وعده کله چې تاسو بیخکندي کوله د هغې د الله په حکم د الله په امداد حتی اذا فشلتم تر دې پورې چې تاسو کمزوري شوئ وتنازعتم او تاسو جګړه وکړه اختلاف یو کو فی امر په باره د کار کې په باره د جهاد کې په باره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم کې وعصیتم و نافرمانی وکړه تاسو من بعد ما اراکم ما تحبون وروسته د هغه نه چې ولیدل تاسو هغه څه چې تاسو خوښول تاسو خوښو څه فتح او نصرت چې تاسو مونږ نو تاسو یې لکه بس خبره خلاصه ده زه دې ځای نه ځای کوزیږئ هغه 50 کسانو په هغې ډیرکۍ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم کېنولیو چې تاسو په دې باندې ناست یې دې مه خوځېږئ نه که موږ ته فتح میلاویږي که شکست میلاویږي هر څه چې کېږي کېږي به خو تاسو به د خپل ځای نه پرېږدئ هلته کې هغې چې کله ولیدل چې کافر لاړل په تېښته باندې روان دي نو دې ویل که اوس دلته کې زموږ کېناسته هسې عبث دي لاړ به شو د دغې صحابو سره ملګرتیا به وکړو د دې سره د غنیمتونه د خلکو نه پاتې شوي دي مال نه پاتې شوي دا غنیمت راټولول غواړي داسې نه چې بې ځایه شي چېرته دا ځای ته ورسو منکم من یرید الدنیا بعض ستاسو نه هغه چې هغې اراده کوي دنیا و منکم من یرید الاخره او بعض ستاسو نه چې اراده کوي آخرت لره ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم بیا الله واړولی تاسو د هغې نه لیبتلیکم دې لپاره چې الله وازمي تاسو ولقد عفا عنکم یقینا الله معافی کړلی تاسو ته والله ذو فضل الله فضل والا دی په مؤمنانو باندې کله چې د الله امداد لاړ دی خلاف وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا و تاسو باندې کوزیږئ دی راکوز شو نو د الله امداد لاړ که نه کله کله داسې سنت طریقه سړی پرېږدي د الله امداد لاړ شي یو پیر داسې و یو غزا کې د خلکو نه مسواک پاتې شوی فتح نه کېده فیصله نه کېده ویستی چل شی دی سوچ او فکر کې چوک هلکه موږ نه مسواک پاتې شی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه د سنت دی دا پاتې شي دی وجه نه د الله امداد نه راځي بیا چې کله دې ځان له هلته مسواکونه جوړ کړه مسواک یې وکړو بیا چې کله روان شو لاړل الله فتح ورکړه الله امداد وکړو وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا صرف اراده ده دا نه چې د دنیا سره مینه محبت ده د دنیا سره مینه محبت نشتی داغي ومنکم من یرید الاخره باستاسنا هغه دي چې هغه اراده کوي آخرت لره ثم صرفکم عنهم
بیا الله واړولی تاسو د هغې نه لیبتلیکم دې لپاره چې الله وازمي تاسو. دغه قصه وشوه، شکست راغی. ولقد عفا عنکم، یقینا الله تاسو ته معافی کړلی. والله ذو فضل، الله فضل وال دی مؤمنانو باندې. څه چل کېده پکې؟ وایي اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، کله چې تلئ تاسو په مخ د ځمکه باندې، ولا تلوون او تاسو نه کتل علی احد یو تن ته. والرسول يدعوكم في اخراكم، او رسول صلی الله علیه وسلم आवाज کاو تاسو رستو جانب نه. فاصابکم غما، نو الله ورساو تاسو ته غم، بغم من لپاس په غم باندې، لیکي لا تحزنوا، د پاره دی چې تاسو غمجن نشئ په هغه څه پسې چې تاسو نه فوت شوي دي. ولا ما اصابکم، نه په هغه څه پسې چې په هغه څه باندې چې تاسو ته رسېدلي. والله خبیر بما تعملون، الله خبردار دی په هغه باندې تاسو کم کوئ. استسعدون ولا تلوون، کله چې تاسو تلئ په مخ د ځمکه باندې، کله چې هغه حالت رااله، یو طرف ته هم کافر راغی، بل طرف ته هم راغی، دیو منډې کړې، نتلل په مخ د ځمکه باندې. بعضې خلک وایي استسعدون، کله چې تاسو خطئ کوزېدئ، د هیبت منډه وکنه، ناڅاپه چې سړي باندې په شا باندې خلک سړی راشي ګزاره ول ورکي، نو دی په هیبت شو چې منډه کړه. نو بیا وروستو سړی بیا د هیبته منډه چی وروستو سړی بیا سوچ کې لکه دې ځل ما څنګه منډه والوه، دې کوټې نه زه څنګه تللی وم، څنګه کوز شوی یم، کله یې څنګه ختلی وم، که څه چل مې کړلی، دې ځنه هغسې پورې څنګه تللی وم. نو دې په ځان باندې په هیبت کې نه پوهېږي. ولا تلوون علی احد، او نه قتل تاسو یو تن ته، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو لیدم نه، هغه ته یې ونه قتل. والرسول یدعوکم فی اخراکم، او رسول صلی الله علیه وسلم آواز کو تاسو ته ستاسو رستو جانب نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ولاړ دی او تختی نه، پیغمبر کله تختی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی، اول کې وسره یو طلحه رضی الله تعالی عنہ دی، ابو طلحه، دا هغه لاس په دې کې شل شوی و، هغه مخامخ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ولاړو چې کم ځای نه غشی راځي چې هغه زه په خپل لاس باندې اخلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما بدن باندې ولګي، پیغمبر په بدن باندې ونه لګي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې بچکاو. نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړ، صحابه کرام سره 12 کسانو سره ودرېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ کې په دې کې بیا نور راغله، 13 کسان شو، بیا ټول راغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته आवाज کوي الی یا عباد الله، الی یا عباد الله، او د الله بندگانو ما زما خواله راشي، بندگانو د الله بندگانو زما خواله راشي. منډې مه وایئ تختئ ما. صحابه کرام واپس راغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې مقام کېم، او یو په غزوه حنین کېم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ روان دی، په مخه ځي. عباس رضی الله تعالی عنہ سره دی، بیا سره نور کسانو ملګری شو. روان دی په مخه باندې، ان النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب، زه الله پیغمبر ما دروغجن نیم. انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، زه عبد المطلب نو سیم. اپ مخه را باندې پشان زی شاکینا گزار کر راضی نه په مخه راضی. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې گزار چې لګیدل، نوم په مخ باندې لګیدل، په مخه باندې لګېدل، غاښونه مبارک شهیدان شي دي، او دارنګې خو دې په سر کې خښ شوی د هغې کړۍ خښې شي دي. نو کله چې داسې کار وشو، نو فاصابکم غما، نو الله ورساو تاسو ته غم، بغمن، یو مطلب دا په وجې د ستاسو غم رسول پیغمبر ته،
فاصابکم غمن الله تاسو ته غم در رساو د دې وجه نه چې تاسو پیغمبر ته غم رسولو لیکي لا تحزنوا د پاره چې تاسو غمجن نشئ په هغه باندې چې ستاسو نه کم پوت شوي دي ولا ما اصابکم نو هغه څه چې تاسو ته کم در رسېدلي. دویم مطلب دا فاصابکم غمن الله ورساو تاسو ته یو غټ غم بغم په یو غم له پاسه باندې لیکي لا تحزنوا د پاره چې تاسو غمجن نشئ. دا داسې اولنی یو غم وړوکی ورپسې یو غټ غم ورته واورو. الا ان محمدا قد قتل وی رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهادت خبر راغی نو دلته دی خ پریشان شو. دا غټ غمو دا غټ غم د وجینا فاصابکم غم بغم لیکي لا تحزنوا نا الله ورساو تاسو ته غم لپاسه په غم باندې د پاره دی چې تاسو غم جن نشئ. داسې کله کله یو سړی ته یو غټ غم واوره بیا چې کله هغه حاضر شي هغه مړه پرې داسې غم دی. نو چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شهادت خبر یو ته واورو نو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولی چې هغه ژوندی دی نو وی دا نور څومره زخمونه رسېدلي څومره شهیدان شوي دي څومره څه شي او چې پیغمبر ژوندی دی نور به خپل کار کوي هر څه مال په تندر لګوي څه چې هر څه چې کیږي خپل کار به کوي او چې پیغمبر ژوندی دی. دغسې کله کله چاته اکسیډنټ وشي مشر چې لاړ شي هلته کې چې هغه ګاډی ویني ګاډی ټول زرې زرې شي ټول راغونډ شي وایي زه هر څه به بس ختم وي خبره به خلاصوي. چې کله لاړ شي بچې زوی ویني ورور ویني څوکي تعلق والا پکې هغه ویني هغه چې ویني هغه روغي چې داسې کرېدلی یا چې ته لاسې ماتي خپې ماتي سرماته غاښ ماته پکې شي او یا خپل کار وکړي دا وسپنې دا بیا جوړېږي دا نورې پیدا کېږي انسان نه پیدا کېږي نه دی روغ دی خپل کار وکړي دا ګاډی په تندر لګوه. واصابکم غم بغم لیکي لا تحزنوا نو رسول الله تاسو ته غم لپاسه په غم باندې لیکي لا تحزنوا د پاره دی چې بیا خپه کېږئ نه په هغه څه پسې چې تاسو نه کم پوت شوي دي غنیمتونه خو لاړه ولا ما اصابکم نه په هغه څه باندې تاسو ته در رسېدلي زخمونه والله خبیر بما تعملون الله خبردار دی په هغه څه باندې تاسو کول تاسو چې څه کوئ په هغې باندې الله خبردار دی. ثم انزل علیکم من بعد الغم دغه بل وګورئ آیات ته بیا انشاء الله. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو ان تطیعوا الذین کفروا که تاسو خبر او منئ دا کسانو چې کفر کړل یردوکم علی اعقابکم واپس بګي تاسو په پوندو تاسو باندې فتنقلبوا خاسرین نو شی به تاسو تاوانیان. بل الله مولاکم بلکې الله تاسو مولا دی او خیر الناصرین الله دی غوره د مددګارانو نه الله دې ډېر غوره امداد کوونکی دی. سنلقي فی قلوب الذین کفروا رعب خامخا اچوم پسونو دا کسانو کې چې کفر کړل رعب لرا بما اشرکوا په سبب دې چې دې شرک کړل په د الله سره معلوم ينزل به سلطان هغه چې نه نازل کړل الله په هغې مې دلیل وما واهم النار ټکانه د دې جهنم دی او بئس مثوى الظالمین ډېر ناکاره ټکانه د پاره د ظالمانو. ولقد صدقكم الله وعده یقینا الله رښتینی کړل ستاسو سره وعده خپله استحسونهم کله چې تاسو بیخکندي کوله د هغې باذن د الله په حکم د الله په امداد حتی اذا فشلتم تر دې پورې چې تاسو کمزوري شوئ تنازعتم او تاسو اختلاف یو کو فی الامر په بار د کار کې واسطه او نه پرمانی وګړه من بعد ما راکم ما تحبون رستو د هغه نه چې تاسو ولید هغه چې تاسو خوښاو منکم ما یرید الدنیا با تاسو نه اراده کوي دنیا منکم ما یرید الاخره او با تاسو نه اراده کوي اخرت لرا ثم صرفکم عنهم بیا الله واړه ولی تاسو دا غنه لیبتلیکم د پاره چې تاسو وازمی الله دا سچ شي د پاره شي چې تاسو باندې الله ازمیخ کوي امتحان کوي. ولقد عفا عنکم یقینا الله معافی کړل تاسو ته والله ذو فضل الله فضل والده په مؤمنانو باندې استو سیدون کله چې تلی تاسو په مقدس مکه باندې ولا تلون علی احد او نه قتل تاسو یو تنتا والرسول يدعوكم في اخراكم او رسول आवाज کا تاسو رستو جانب نفاسابکم غمم بغم
نا الله ورساو تاسو ته یو غټ غم لپاسه په غم باندې لیکه لا تحزنوا د پاره دی چې تاسو غم جن نشي علا ما فاتکم پاسه باندې چې تاسو نه کم فوت شوی دی ولا ما اصابکم نه په هغه سمان چې تاسو ته رسیدلی والله خبير بما تعملون الله خبردار دی پاسه باندې تاسو کوي. الله رب العزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. سبا بیا ان شاء الله پروګرام د بحرین کې چټي وي.